هغه دلته کې د امن په نوم باندې یو چغه والوه. دغه شانتې بیا په سواړی کې چې کوم دی د امن چغې ووالې او دغه شانتې میټینګونه هم وکړو. نو کوشش د هغې دا و چې یاره په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، په فیډرل کې اوس چې کوم دی په وفاق کې چې کوم دی نو هغه د مسلم لیگ حکومت دی. نو دی چې د امن چغه وخي او د امن په حوالې سره دی دا دوره شور جوړ کړی دی. نو چې دا شور د جوړ کړی دی نو دا د عمران خان تاسو نه صرف دا یو تپوس کومه، زما دا مشران ناستې دي او بیا تم نور رڼا واچي، خو زه تاسو نه دا یو تپوس کومه چې د عمران خان 4 کاله حکومت و په دې ملک کې، د عمران خان 4 کاله حکومت و، تاسو دا ویلی شئ چې یاره دلته کې د پټاخې ډز شوی دی؟ څوک دا ثابتوي شي؟ یو قسم دا نشي ویلی چې یاره دلته کې د پټاخې ډز شوی دی. زه سمی به یو وی چې زه د پاکستان تحریک انصاف په هغه کارکنانو کې ما چې موږ د عمران خان سره اوږه په اوږه ولاړو او وزیرستان ته ورسره تلي یو. وزیرستان ته موږ تلي یو، دا سیاب ګواه دی زموږ یو د 3 مشران اوس په دې موقع نشته دی. موږ وزیرستان ته تلي وو، عمران خان زموږ سره دغه شان دی په ډاګه باندې ودو په ترپال باندې د وزیرستان په دغه بارډر باندې زموږ سره هغه په ترپال باندې ودو. شپه مو تیره کړه، سار بیا کنټینر مخې ته بیا موږ پرې نه خودي شو، وی چې یاره مخې ته مه ځئ. خو د عمران خان مقصد هم صرف دا و چې یاره په دې ملک کې امن دی، دا پښتانه چې کوم دي دا پښتانه امن پسند قوم دی. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ دلته کې NP دا آواز اوچتوي چې یاره د پښتون قوم نمایندګان چې کوم دا صرف موږ یو، دا ټیکه صرف موږ اخیستې ده. نو زه دا سوال کوم د هغې نه چې تا چې دا ټیکه اخیستې نو په هغه وخت کې خو ستا حکومت و، ستا د NP حکومت و، او موږ چې کوم دی په وزیرستان کې ناست وو، تا ولې امن نه راوستو؟ ستا سره د زرداري حکومت و، تا ولې هغه ته ساین کو چې راځه چې کوم دی په ملکنډ ډویژن کې اپریشن کوه؟ تا ولې دا خبره کوله؟ ته په هغه ټایم ولې ستا دماغو کار نه کو؟ ستا د لیډر ستا د مشرانو ولې دې خبرې ته سوچ نه و چې زما پښتون قوم تباه کېږي، چې کډې اخلي د نګرۍ نه، د مازو نه، د دغه نه چې کوم دی د بونیر نه، د سوات نه، د شنګلې نه خلک کډې اخلي او د ثوابۍ په مردانه په دغه باندې په ټینټونو کې سملي. نو په هغه وخت کې تا ولې دا امن خبره نه کولی چې ته اوس تا امن خبره کوې؟ دا مې لومبی سوال دی. دویم دا دی چې ته د عمران خان 4 کال حکومت تیر شو او د هغې نه هغه امریکې ته صرف دا یوه خبره وکړه چې یاره absolutely not مطلب په پښتو کې دا دی چې بالکل نه منم. د پښتو مقصد دا دی چې زه بالکل نه منم. امریکا کې داغه د امریکې یو انکر ته نه تپوس کی چې آیا کو ستا په ملک کې د افغانستان خلاف موږ ډرون حمله کوو یا موږ لا ته داسې لکه دغه راکې اډه راکې د جازونو څنګه چې په تېرو حکومتونو کې شوي دي، د زرداري په حکومت کې، د NP په حکومت کې شوي وو. نو چا عمران خان ولې څه جواب ورکړي؟ هغه ورته وایي absolutely not، هغه وایي نه بالکل در نه در کوم، وایي دا بالکل نشي کېدی. د هغې وجه څه وه؟ هغه وایي دلته زما پښتون قوم دی، زما پښتون قوم په دې صوبه کې اوسېږي، دا مسلمان دی او پښتون واحد داسې قوم دی چې د هغه په دې ټولو قومونو کې هغه په اسلام او په جهاد باندې هغه چې کوم دی نو سر ورکوي او دا د ټولو نه زیات امن پسند قوم دی. او د پښتون تاریخ چې ولټئ که نه، د پښتون تاریخ چې ولټئ، دا څومره چې هم تاسو ګورئ 15,000 کاله مخکې دا پښتون قوم را روان دی چې د هغه وخت نه دا را روان دی او تر اوسه پورې چې کوم دی نو دوی د جهاد د انګریز سره جنګېدلي دي. په هغې باندې به تاسو ته کبیر خانم په ډیټیل سره خبر وکړي چې په دې امبېلې په دې دغه باندې دره باندې کوم جنګونه شوي دي، دا زموږ د پښتون قوم کړي، دا زموږ د بونیرو کړي دي. سردار بابک صاحب صرف تا نه دا یو تپوس کوم چې تا خو په شرمونو وشرمولو، په شرمونو دې وشرمول، د پښتنو دې پرتوک وباسو. زه درته دا سوال کوم چې د خدای په خاطر کلار شه نور د دې دغه نه د امن د دې نوم نه واوړه. په دې مازو کې یو چند څو ملګري شته دي چې هغې دا چغې وهي چې موږ امن راولو. زه اکثر تپوس کوم زه ورته وایم یاره د خدای په خاطر کلار شه د دې څیز نه واوړئ، تاسو امن نشئ راوستی. دا یو عمران خان دی چې هغه امن راولي او هغه د امن خبره کوي، هغه د ټول پاکستان خبره کوي، هغه د ټول بر صغیر د مسلمان خبره کوي، هغه د عربو خبره کوي، هغه د دوبۍ خبره کوي، هغه د قطر خبره کوي، هغه د
بنگلاديش خبره کوي، هغه د پاکستان خبره کوي، هغه یو انټرنیشنل لیډر دی، هغه په انټرنیشنل فورم باندې په بین الاقوامي سطح باندې هغه د مسلمان نمائندګي کوي. زه دا تپوس کوم چې ته خو دلته په کنګړی کې ناست یې، ستا دلته کې څه حیثیت دی؟ ته دلته کې څه شی یې؟ ته خو دلته په صوبه کې ناست یې. پرون په 4 تاریخ باندې زمونږ د درنې اعلان شو چې یار تاسو به هلته راځئ. د بدقسمتۍ نه د عمران خان سره هغه حادثه راغله. الله تعالی د ملک د به شکر الحمدلله چې خدای پاک بچ کو عمران خانو. خدای دې پاک زمونږ دا کم کارکنان چې شهیدان شوي دي هغې د خدای پاک جنتونه ورکړي، چې کم زخمیان شوي دي هغې د خدای روغ کړي، نور د خدای پاک مخ ته خیر راپېښ کړي. خو یا مسلمانه ته خو راغلی، تا خو چې کم دی نه دلته کې د ملکڼ خلکو ته تا په دغه کې په موټروی باندې تا جلسې را جمع کړې د امن په نوم باندې چې یاره زه دلته کې امن کومه، د امن مارچ کومه، او دغه ځای کې د خلک را جمع کړو چې د تحریک انصاف ورکران به راځي او زه به ورته لاره بندومه او هاتاپایي به کېږي. په منځ کې به د لوړو او د ډزو او د دغه چې کم دی نو مقابلې کېږي. تا خو دغه ته دا شی جوړ کړی، خو شکر الحمدلله چې ستا هغه پلین هم کامیاب نه شو او هغه ناکامه شو. زه دا تپوس کومه چې مسلمانه تا د دې موضوع سره څه چل وکړو؟ ته چې دلته راځې چې یاره زه امن غواړم او دلته راځې او جلسې جلوسونه کوې، تا دا موضوع د قام دپاره څه چل وکړو؟ په موضوع کې تر نن تاریخه ته ماته وښایه چې موږ کوم ځای ته ځو، که ترینانو ته ځو، که لنګر ته ځو، که لنګاو ته ځو، که چروړی ته ځو، کوم کلي ته چې ځو نو بس د هغې نه هغه پیاده تله ښه دي. زمونږ په ګاډي کې تله چې کم دی نو نه شي کېدی. یو ډیلیوري چې دلته راځي د زنانه ماشوم کېږي هغه ته د هغه اسمان نه راولې د بره د ترینانو د کلي نه راکوځوي او هسپتال ته یې رسئ، د هغې به سهلي. یو مریض اپریشن دی او هغه ته ډګر ته رسئ، د هغې به سهلي. زما د هسپتال دغه شانتې حل دی چې په هغې باندې د تورغر د ټوله ماضي د چملې د مندڼ ټوله فلو په هلته راماته ده. په یو ناوګی هسپتال کې تا تر نن تاریخه پورې تا څه شی وکړو؟ نن دی په 20 کروڑ روپو باندې دغه نه والد امبېلې نه تر بر ناوګی پورې دا کم روډ چې شوی دی د وزیر اعلی صاحب د طرف نه دا جاوید اقبال خان په هغې کې تللی و، منبر بادشاه دی، جاوید اقبال خان و کبیر خان و دا ټول تللي وزیر اعلی صاحب له موږ ورسره ملګري په وفد کې. وزیر اعلی صاحب موږ ته په هغه ټایم کې دا ووایي چې دا 20 کروڑ روپۍ دله زه دغه روډ له درکومه. بدقسمتۍ نه دا اوس هغه چې کوم چا یو خبره وکړه یو کس چې یاره چغې وخي سره په اسمبلی کې نور د هغه کار نشته دی، هغه په دغې باندې چغې وخلي چې زه به د دې افتتاح کومه. وزیر اعلی دغه فنډ دغه کړی دی ورکړی دی دغه روډ له، او بیا د دغه بره ناوګی نه وروسته په دې خوا باندې MNA صاحب چې کوم دی نو د PWD په ترو باندې د هغې ټینډر کړی دی او دلته کې چې کوم دی نو دا روډ دې ځای ته راورسو. د دې نه علاوه دلته کې فخر باچا دې ځای ته راغی، موږ ورته سوال منت وکړو، دا کبیر خان موجود و، دی ورته دلته کې خبره وکړه د کوکاله دی په ځای کې پروګرام و، موږ ورته یاره په دې روډ کې فنډ نشته دی، دې له فنډ ورکړه. تاسو دا موضوع خلکو تاسو د دې ګواه یې که نه یې ګواه؟ دا راغلی دا مداري راغلی او که نه و راغلی؟ دلته کې دا ویلي په دې جومات کې سوګند خوړلی او که نه یې خوړلی؟ وایي زما سره په چاټۍ کې هېڅ شی نشته دی. او بیا د هغې دپاره فنډ راغی او دلته کې چې کوم دی نه کار پې هم روان شو. نو زه دا وایم چې یاره د خدای په خاطر تاسو دا موضوع خلکو ته د دې میډیا په وساطت زه دې خلکو ته دا وایم چې زمونږ د صوبې چې کوم د صوبې سره څومره اختیارات دي، MNA صاحب د خپل وس مطابق هر څه موږ سره کوي، خو زمونږ سره د صوبې متعلق چې زمونږ سره کوم څیزونه دي زمونږ ستړي دي ستونزې دي دا به صرف د کبیر خان په شکل کې زمونږ د صوبایي امیدوار په شکل کې دا به حل کېږي، دا د بابک په شکل کې نور نه حل کېږي. خو تاسو ته دا وایي خو تاسو ته دا بابک دا خبره کوي څنګه چې په 2018 کې تاسو دا خبره کوئ چې را روان حکومت زمونږ دی او زمونږ بس خبرې خلاصې شوي دي. زه بیا د دې سټیج نه انشاءالله العزیز دا چغې و ما مخکې هم والې خو ډېرو خلکو به نه منله، زه دا بیا د دې سټیج نه وایم چې انشاءالله العزیز د تحریک انصاف حکومت هم په مرکز کې را روان دی هم چې کوم دی په صوبه کې را روان دی. خو زه صرف دا سوال کوم چې زمونږ مرکزي MNA او زمونږ صوبایي سیټ دا به وباسل غواړي، د MNA سره برغ صوبایي سیټ دا لازم ملزوم دی، که صوبایي پاتې شو څنګه چې دا اوس پاتې شوی دی بیا به دغه شان محرومه ناست یو. زمونږ د هسپتال مسله به نه حل کېږي، زمونږ د ایجوکیشن د
تعلیم مسله باندې حل کیږي زمونږ د لوکل چې څومره روډونه دي دا د دې سره ریلیټډ څیزونه دي دا به نه حل کیږي د اوبو د سکیمونو زمونږ مسلې دي دا به نه حل کیږي د کلاس 4 مسلې دي دا به نه حل کیږي زه تاسو دا سوال کوم چې خو تاسو نوکرۍ غواړئ خو تاسو د روډونو یو سلسله غواړئ تاسو د صحت معاملات ټیک کول غواړئ د ایجوکیشن معاملات ټیک کول غواړئ په دې ځای کې د ترقۍ پروجیکټونه غټ غټ راوړل غواړئ دا به ډېر زیات د صوبې نه راځي او چې ورسره زمونږ د ایم این اے صاحب په شکل کې زمونږ دلته کې په مرکز کې ایم این اے صاحب ناست دي نو بیا به هغه وي د سونې پیسو هغه هغه مطلب دا چې اوس هم که چېرې زمونږ دا کبیر خان کامیاب شوی نو دا مسلې به اوس نه وي څنګه چې زمونږ په بره بونیر کې په ارباو روپو کارونه کیږي دغه شانته د ریاض خان په حلقه کې دغه شانته فخر باچا په حلقه کې چې کوم کارونه روان دي چې هغې د خولې نه سسي رهي نه بس هلته کې چې کوم دی فنډ نارواني دلته زمونږ ایم این اے صاحب دی نو بس مونږ دلته خوله وازه کړې ده چې یاره که تاسو راوړو نو ټیک ټاک کني نور بس دغه شانتې حل دی نو موږ دا وایو چې یاره صوبایي سیټ زمونږ د دې ځل وباسل ډېر انتهایي لازم او ملزم دي زه ډېر ټایم اخیستنه غواړم ډېرې خبرې مې زیاتې وکړې غلطي مې وکړه خو لکه بس بهرحال جذبات مې بس کابو نه شو چې زه تاسو ته دا مې ته د زړه خبرې وکړې د زړه هغه اواز مې درله درکړو چې یاره کم از کم تاسو دلته ناست یې د میډیا په وساطت دا دلته کې صرف تاسو ته دا خبرې نه کوم زه پرې میډیا باندې دی نورو ته هم دی ټول یې موضوع ته یې وایم دا ماضي دی کام ته هم چې لږ راویښ شئ او د خدای په خاطر د دې غلامۍ د دې ژوند نه راووځئ د دې نوکر پیشه او د دې څیز نه راووځئ چې یاره ستا وارې نوکر کړی ته به چې کوم دی عمر له دغه په دیره کې ځای جارو کوئ د دې ځای د جارو کېدو نه لږ راووځئ او رزق الله تعالی ورکوي رزق د الله په لاسو کې دی چې خدای پاک ورکوي چې چاله ورکوي نه هغه ورکوي چې چاله نه ورکوي هغه نه ورکوي الله تعالی وایي څوک به غریب پیدا کړي څوک به مالدار پیدا کړي دا د الله په وس کې دي د عرش نه پرش ته رسي د پرش نه عرش ته دغه ته راولي ځمکې ته راولي نو زه ته دا سوال کوم چې انشاءالله العزیز زمونږ دا دواړه ممبران دا به انشاءالله کامیابو که نه په شریکه به کامیابو بالکل په همت سره به راپاسو ټول لاس اوچت کړئ چې انشاءالله العزیز دا ټول به کامیابو که خیري زموږ چې ستوره د بونیر ممبران دي انشاءالله العزیز کامیابو به ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریه